وأحاسنهم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي من يلي القضاء إن اشتبه عليه لم يشاور وإن أصاب بطر وإن غضب عنف وكاتب السوء كالعامل به. دا یو څو احادیث د مختلفو موضوعاتو سره تعلق لرونکي دی وخت ما ستاسو مخکې وړاندې کړل. څنګه چې مخکې بار بار دا خبره په ګوته شوې ده خلکو ته چې اسلام دا یو مکمل دین دی او مکمله ضابطه حیات او یو مکمل تهذیب دی. دا تهذیب لفظ قصدن زه ځکه استعمالوم چې نن سبا خلک د مغرب په تهذیب باندې ډېر زیات فخر کوي او هغه د تهذیب په نوم باندې پیش کوي. نو د خلکو په ذهن کې دا راځي چې دا اسلام زموږ مذهب دی او دغه کوم تهذیب نو دی که څه مسله ده، خو مذهب هم دا شو، تهذیب هم هغه شو، مذهب هم دا شو، دین هم دا شو. دین او مذهب خو دې یو ګڼي، نو هغه هم تهذیب شو او هم سیولایزیشن شو. او زمونږ په دې دور کې، زمونږ په دې برګ صغیر کې د انګریزانو د راتلو نه بعد د خلکو په دماغو کې دا خبره ناسته وه چې مهذب خلک انګریزان دي. سر سید احمد خان چې کله علیګړ کالج جوړ کړو نو په هغې کې هغه سوشل ساینسز مضامین خو ډېر زیات په دوم دام سره وردن نه کړي، خو په هغې کې چې کوم ساینس په بنیاد باندې، انجینیرینګ په بنیاد باندې او د کوم ساینس په بنیاد باندې مغرب کومه تاریخي وه د هغې پکې یو مضمون هم نه شامل. نو چا سر سید احمد خان ته وویل چې یاره دي تاسو چې دا علیګړ یونیورسټي او کالج او دا دومره لوی اداره او تاسو په دې ډېر لوی فخر کوئ او دا ډېره لویه کامیابي ګڼئ، نو په دې کې هغه مضامین خو شامل کړئ که نه چې موږ د انګریزانو هم پله شو په علم کې. تاسو په هغې کې بس د هغوی هغه سیاسیات او د هغوی هغه سوشل ساینسز هغه بعضې مضامین صرف دا په هغې کې وردننه کړي دي. انګریزي ژبه ده پکې او د مغرب مطالعه ده پکې او د هغوی تاریخ دی پکې. دا قسمه مضامینو سره خو موږ ترقي نه شو کولی یوازې. نو د سر سید احمد خان مختصره جمله دا وه چې پہلے تو ہماری قوم تہذیب یافتہ ہو جاوے، پہلے تو ہماری قوم تہذیب یافتہ ہو جاوے. مطلب دا دی چې اول د هغوی په رنګ کې رنګ کا، د هغوی خویونه او عادتونه پکې پیدا کا، نو د هغې نه بعد به بیا کته کېږي چې بیا علم او داسې. اولنی مقصد صرف زمونږ دا چې مونږ تهذیب یافته نه یو او مغرب خلکو نه به مونږ تهذیب زده کوو. د دې په مقابله کې تاسو ګورئ چې خرس ذهن او د ناخرس ذهن فرق، اگر چې هغه هم خرس ذهن دی. د هندوستان دا ډېر لوی فلسفي او ډېر لوی سکالر او ډېر لوی سیاستدان، یو خو ګاندي و که نه، یو هغه سره هغه بل و، تاسو ته یې نوم معلوم دی که نه؟ ډسکوري آف انډیا والا جواهر لال نهرو. جواهر لال نهرو په خپل کتاب ډسکوري آف انډیا کې لیکلي دي چې هندوستان خلکو له تهذیب نه و معلوم، دا بې تهذیبه خلکو، دې ته تهذیب مسلمانانو ښودلی. دې له د ډوډۍ د خوړلو چلن نه ورته، دې له د باغبانۍ چل نه ورته، دې له د صفایۍ چل نه ورته، دې له د ښایسته خوراکونو پخولو چلن نه ورته، دې له د جسماني صفایۍ چلن نه ورته. دا کارونه مونږ ته ټول مسلمانانو ښودل چې مسلمانان راتلل په مونږ باندې احسان. نو یو طرف ته خو د شرم خبره دا ده چې یو هندو چې دی هغه مسلمان ته مهذب قوم وایي او د انګریزانو د راتلو نه بعد ورته وایي.
او بل طرف ته یو مسلمان چې هغه ځان بالکل هولي سولي غلام کړی دی نو د هغه دا صورتحال نو ته به وایې چې جواهر الله نیرو هم غلام نو ما ورته وایي چې د صفایه نه څوک ګندګۍ ته لاړ شي د هغه نه ګنده بل نه او د ګندګۍ نه چې ګندګۍ ته ځي هغه هم ګندۍ د مخکې نه په هغه دومره ګندګي دونه ډېر اثر نه کوي خو چې د صفایه نه ګندګۍ ته لاړ شي د هغه نه ډېر زیات ګنده بل څوک نه چاله چې د ازادۍ سبق ملاو دی او هغه د هغې باوجود هم غلامي سبق اختیار کړي بهرحال نو دا حدیث په مختلفو موضوعاتو باندې دو چې خلکو ته پته لګي چې یاره د ژوند د هرې شعبې سره تعلق لرونکي احادیث او د نبي علیه الصلاة والسلام هدایات او د قرآن تعلیمات موجود او دا خو ډېره اوږده موضوع ده نو هغه به راځي مسلسل د ټول ژوند خبره ده دا په یو درس کې او په دوو درسونو کې او پس یو موقع خو نه ده دا ټول عمر به هم دا کار نو دا اولنی حدیث چې د حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ دی دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شاهد الزور مع العشار فی النار د دروغ گواهی کوونکی به د هغه قومي املاک را جمع کوونکی د قومي خلکو سره چې کوم ریوینیوز دي چې ریوینیوز ورته وایي د خلکو باندې د چا د قوم مالیاتي مطالبه او لایبیلیټیز په خلکو باندې راشي نو هغه د خلکو نه راجمع کول چې هغې ته تاسو نوم دی په هغه زمانه کې به یې ورته عشار وي چې عشر به یې راجمع کوو ته ورته ووایې د خلکو نه د خلکو مالیاتي هغه لایبیلیټیز او ذمه دارۍ هغه راغونډوي ریوینیو نو د هغه سره به دی په جهنم کې بته وایي چې دا خلک جهنمیان نو دا ځکه جهنمیان دي چې دا ته ګورې چې په دې کې اکثریت د هغې خلکو دی دا ټیکسونه او دا دغه چې راغونډوي دا انکم ټیکس والا دا نور ټیکسونه والا ایکسایز والا او دا نور ریوینیوز چې دا څومره د هغې شعبې هغه خلکو ته وایي چې یاره ته د قوم هغه دغه څه کوې خو بس ماله دونه راکړه بس ستا دا بل او ستا دا پیسې به کمې کړو ناټیکس وکړه د مخ ورځو کې چا یو ویډیو رالیږلی و نه ډېره په ښه انداز کې چا تعلیم دپاره جوړ کړي یو بابا ناست دی ډېر غلی غوندې مشر سړی دی دی خو دوه کسان دي نو هغه یو له 5000 روپۍ ورکړي چې دا واله جي دا تا له زه رشوت نه درکوم دا خو ته زموږ ورور یې کله به ستا په نوم کار پېښېږي کله به زموږ په تا کار پېښېږي دا ورورولي ده دا واله دا 50000 روپۍ او که نورې په کار یې نورې ورته نو هغه هم ورته رسې وخاندي او جي نه دي داسې نه ده او زه به کوشش کوم چې ستا دا دغه راکم شي او دا ټیکسونه بس 1000 روپۍ ته چې راورسي هغه وایي خیر دی داسې 1000 روپۍ ته دغه شي زه به نور هم درله درکړم او دا خو داسې بیا ورته وایي چې دغه دې څنګه دی دا زړه تکلیف دې څنګه دی هغه وایي چې ډاکټرانو راته منع کړی دي چې داسې به نه خورې او دا به نه خورې او غوړي به نه خورې او که نه دا به نه خورې نو هغه بابا وخاندي وایي داسې سر ولقوي وایي چې خدای پاک د کوم څیز نه منع کړي دي نو د هغه نه خو نه منع کېږي چې ډاکټر ورته وایي چې دا مه خوره دا شی ښه نه دی نو وایي د هغې نه خو فاساد د هغې نه خو فاساد نشي نو دی اوس حیران منطقي شي چې دا خبره څنګه دا رشوت نه دی وایي دا ورورولي ده داسې رشوت هغه ته وایي چې سړی د رشوت په نوم یا په دې نوټ ولیکي چې دا رشوت شو دې ته رشوت نو زه دا شاګردان پوهېږم زه ورته وایم دا خو اسانه خبره ده خو د لوی اختر نه 2 میاشتې مخکې خر راوله ښه مضبوط لاچي خر وګوره پکې ښه سوره او هغه کور ته راولې او هغې له نوم کېدی وایي دا ګډوری دی دا ګډوری او ګډوری به یې نومي او بیا به د لوی اختر په ورځ باندې راوپرځوي بسم الله الله اکبر به پرې ووایه او واړه به وایي چې سم حلال کړو وایي ګډوری هم حلال کړو نو چې ګډوری حلال کړې قرباني وشوه که نه نو دا ګډوری حلال خر خو نه دی حلال کړی خر خو د هغه پخوانی نوم اوس خو د هغه 2 میاشتې وشوې دا خو ګډوری نوم دی نو چې ګډوری یې نوم نو ګډوری ولې حلال نه شي مظلوم ولا بدل ځان له دوکه ورکول او خدای له دوکه ورکول او په دې باندې مال جنت پته ما دی چې زه به ولوځم نو عشار دغه ته وایي تاسو ګورئ چې د چا په وارډا کې څوکي که نه نو د هغه وایي 5 انګلۍ مې د هغه خپل بلم د کور بلم فري او ښه په کلا و یاره چې موږ خو په ډوډۍ هم پخوو
د ګاونډیانو فري او ګاونډیانو فري داسې چې د هغه که رشته داران او خپلوان نو فري شي کنې نو د هغه د ځان له پیسې والي هغه د ځان له پیسې والي داسې د ګیس والا داسې د بجلی والا داسې بل څه والا داسې بل څه والا نو دا هغه عشار دي نو چې د دروغو ګواهي کوي نو د خپه بیا د ده سره تړلي په دوزخ کې نور پې ته پوهېږي چې مطلب یې څه دی دویم حدیث چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه تا ته دلته په دې حدیث کې دا دوه خبرې معلومې شي چې د دروغو ګواهي هم درته پته ولګېده دا اسلام دی دروغو ګواهي به نه کوي خلک وایي ګواهي کوه خبره د خدای لپاره کوه او ډانګه د دروغ دپاره وه او چې په عدالت کې دروغ دپاره سړی ګواهي ونه کړي دروغ ونه کړي په قبر کې خو څوک د چا نه سمبلي موږ ته خپله ډېر نږدې نږدې خلک دي رشته داران دي الله دې ټول معاف کړي وایي یاره بس روغ نه ونه وایي چې نه مې وایي ما ته ښه پته ولې دروغ وایي خو ما ته په عدالت کې وله ګواهي وکړه وایي راته ښه پته ولې دروغ وایي خو ګواهي مې ونه څه کوې ورسره د پښتو نه چېرته لاړ شي پښتو نه څوک چېرته تللی شي دا ورته ګناه نه ښکاري او مال عشار رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس زکات د لګلو د پاره ولګو بیا چې واپس راغی ابن اللطبیه چې واپس راغی رضی الله تعالی عنہ حاضر دی غالبا ابن اللطبیه نوم دی غالبا نو هغه چې واپس راغی دا هوټه چې دا ستاسو ده دا هوټه وړه دا د ما دا مال خلکو تخفی راکړي نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته څه ونه ویې خو منبر ته وخوت خلک یې راجمع کړل وایي زه زکات جمع کولو له سړی ولېږم چې واپس راشي وایي دا بوټه ستا ده او دا پکې زما ده نو چې دا دله یې ورکوله نو فهلا جلس فی بیت ابیه و امه د خپل مور او پلار په کور کې ولې نه کېناسته چې ما لیدلی ده څونه بوټې راشي خو دا خو ما په سرکاري کار ولېږم نو دله بوټې راشي نو بوټه ول خلک ولې ورکړه دله یې ټیک ورکړه دا ده باندې اعتراض نه دی فرض کړه خو دا خو یو بنیاد جوړ شو چې سړی به سرکاري عهدې نه او سرکاري کورسۍ نه به دا غلطې فایدې اخلي او ولې دله خلک ورکړي بوټې سفر عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام خیبر ته د یهودیانو نه د خپل باغونو د حصې اخیستو لپاره ولېږه نو چې هغه هلته لاړو نو یهودیانو ورته تاوېده را تاوېده وایي خیر دی تا به خوشحاله کړو تا له به درکړو ته څه کوې او نور مدینه پرېږده او کار پرېږده خو ماده کاروبار دی او تا به خوشحاله ته څه بیا به تا له درکړو خو مونږ سره ګزاره وکړو نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وایي زما دې په الله قسمي چې د چا د خوا نه راغلی ما هغه راته په دې ټوله دنیا کې غوره انسان ښکاري غوره مخلوق او دا ستاسو خوا نه چې راغلی ما تاسو راته د ټوله دنیا بدترین مخلوق ښکاري ټول نه زیات پرې تاسو بدي شي او بدترین راته ښکاري خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او ستاسو دشمني ما د عدل نه نشي اړولی د پیغمبر محبت مې هم د عدل نه نشي اړولی د پیغمبر د محبت معنا دا نه ده چې سړی د عدل نه واوړي او د چا د دشمنۍ معنا هم دا نه ده چې هغه سړی د عدل نه واوړي او بې زه د عدل نه اړوم داس کوم حق د اسلامي حکومت کېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا حقوق راغلي او بیا به ما ته ډېر ناکاره بدترین مخلوق دی تاسو د خدای په دنیا کې بدترین مخلوق نو چې یې پوه شي دا سړی خو نه بدلېږي نو وایي بهذا قامت السماوات والارض دا د دنیا د اسمانونو او د کائناتو او د ځمکې دا نظام ځکه ټیک روان دی چې ستا باندې خلک شته په دنیا کې ستا باندې خلک شته او ډېر خطرناک خلک جبه بدلول خو هغې ته او جبه اړول راړول خو هغې ته څه کار نه ښکاري او دا خو هغې ته څه مسله نه ښکارېده په یو ساعت کې به یو خبره کوله او په دغه وخت کې بیا بله خبره کوله په دواړو کې ماهر ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شر الناس ذي الوجهین دا چې دوه مخونه لري دا ډېر زیات بدترین خلک په یو ساعت کې بدلېږي یو ساعت کې ته ګورې نو به یو شان رنګ به وي خو چې بل څوک پته ولګي د بل چې هله ده رایې خو بدله ده نو فورا به د هغه رنګ په ځان راواړي ځکه خپل رنګ خو یې دوی نه نو دې حدیث کې داخل د دویم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شرار امتی الثلثاء زما د امت د ټولو نه ناکاره خلک هغه دی چې هغه په تکلف خبرې جوړوي خبره دومره یي نه دی پرې خوله کې غټه خبره نه وړې نه غټه خبره جوړه المتشدقون چې دا وښکي پړسولي دا خوله به پرې خبرو داسې اړوي را اړوي او پرې خبرو جوړولو کې او پرې خبرو کولو کې ډېر زیات ماهر
یعنی د نش نه چې خلک وایي د پیش نه په شمخان جوړوي د روږې نه روږ وباسي د وړې خبرې نه غټه جوړوي د وو نه بو جوړوي دا المتشدد او المتفاهقون دا خوله داسې ډکه ډکه کوي هره خبره داسې په ډکه ډکه خوله کوي نو خلک د خپل بلاغت او د فصاحت نه او د خپل ژبې د تیزۍ نه او د خپل زور بیان نه خبره کې دلیل درسره یې نه خبره درسره څه خبره نه وي خو زور بیان او د خپلې خولې د اړول راړول او د په دې کې ډېر زیات ماهر وي نو دا د الله تعالی په نسبت باندې ټول بدترین مخلوق ځکه دې خلکو له دوکه ورکوي او بل حدیث کې ردی مفهوم په بل انداز کې بل الفاظو کې بیان شوی چې یو زمانہ به راشي چې خلک به په ژبه خوراک کوي په ژبه به خوراک کوي نو په ژبه د خوراک معنا دا ده چې هغه به خبره نه وي خو دی به په ژبه باندې ډېره غټه خبره به ډېره غټه کړي خلک به متاثر کړي لکه دا دلالان چې فرض کړو داسې په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل انداز کې خبره کړې چې اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان د خپل امت په باره کې چې یریږم نو د هغه سړي نه یریږم چې به منافق خو په ژبه کې ډېر زیات ماهر ژبه به ډېره تیزه چلي لکه دا د جاوید غامدي ژبه ډېره تیزه چلي دا ژبه چې ته واورې ته به وایې چې دا خو پرې کول کوي بلکل اول ځل چې ما دی په یونیورسټۍ کې په هغه وخت خیلامدو چې دی ما واورېدو نو دا ژبه داسې ده داسې هغه طلاقت لساني چې ورته وایي دا ژبه داسې وه چې تا به وایي چې پرې کول یې کول ما چې خطرناک سړی دی دا خو بله خلک ډېر ګمراه دي او تاسو اوس ګورئ قلمي مغه شانې دی او دا ځینې بېوقوفه بېلکۍ چې دی هغه بلکل د مولانا مودودي نه پایې سړی دی جوړوي او د دې لپاره تحریک روان دی د دې لپاره تحریک روان دی چې مولانا مودودي رایې دا ده او د جاوید غامدي رایې دا ده همدې مطلب دا چې مولانا مودودي دا د جاوید غامدي د مرتبې سړی دی اوس غوشان رالی او صفیات رالی دا ډوډۍ سره برابروي ځکه چې غوشان کوم او صفیات هم غونډې منډې دي نو غونډې منډې وي غونډ منډ خدام ده نو غونډه منډه صفیات رالی د غونډې ډوډۍ سره برابروي دې لپاره خلک تیار کړي دي لپاره دي خلکو له پیسې ملاويږي په دې خلکو له په دې ترقې ملاويږي څنګه ګولنیان له په ترکی کې ترقې په دې ملاويږي د ګولن سره باندې نو دا چې دلته په پاکستان کې په یونیورسيټو کې ترقې په دې ملاويږي د غامدي مرګرتیا کوي او غامدي د مولانا مودودي د پایې سره وګڼه ځکه دا قلم ډېر زیات تیز دی ځکه دا خبره ډېر زیات تیز دی بس تیزو په شیطان کې ټول نه ډېر شیطان مونږ تیز به بس وکړي زموږ بابا یې دوکه کړی او جنت ته رایسته خدای د خدای خبره ته هغه ته وداړو سوچ ته پرې نه خو د خدای خبره ورته ور یاد شي هغه سوچ ته پرې نه خو نو دا ډېر خطرناک شرار امت نو خلق څوک دی بیا چې دا ناکار وخيار امتي احاسنهم اخلاقا او زما په امت کې ټول نه غوړه خلک راځي چې دا غي خوونه کوي خو یوازې نر په خبرو ته نه وي خو یوازې خندا ته نه وي خو دې ته وایي چې هر چا ته دا حق ورکړي چا سره ظلم ونه کوي چا سره زیاتې ونه کوي څوک د ځانه اون تنبه چا سره بې وجه دښمني ونه کوي هر چا ته دا حق ورکړي خلک خو دې ته عبد الله بن مبارک د خو ترجمه په درې الفاظو کړی ده طلاقه الوجه په کې شامل کړی چې پرون تندې ملاوي وکف الاذى خدام په کې دا چې دا تکلیف نه ورکړي چا له ذهني تکلیف ورکول دا په کې شامل بے وجه بلا وجه تکلیف او بذل المعروف چا سره چې د خیرګړه کیږي نو خیرګړه کوه خیرګړه مزد المعروف خکوار کا سره دا درې خبرې دي دا په حسن اخلاق کې شامل دا بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شرار امتی زما په امت کې ټول نه بدترین خلق هغه دي مې یل القضاء چې چاته فیصله واله شي د خلکو فیصله کوي په جرګو کې فیصله کوي په عدالتونو کې فیصله کوي هغه کوڅه ناشي او خلکو فیصله کوي چې فیصله کوي نو فیصله کول خو فیصله خو پیغمبران کړی صحابه کرام کړی نو دا ناکاره خلک نه هر فیصله ولا ناکاره نه دی خو هغه فیصله ولا ناکاره دی چې هغه ته فیصله حواله شي نو هغه کې څه خوینه پیدا شي
مشروطي پکې پیدا شي. تاسو ګورئ دا د پولیسو نوکري مکسر خلک د مشروطۍ لپاره او دا ځینې فیصلې او دا ځینې کورسۍ هم ځینې خلک د مشروطۍ لپاره حاصل وي یاره مشروطي پکې ده سټیټس به دې ښه اوچتي نور اخوا د خدای نه خو څوک یېرېږي نه. نو دا نو چې فیصلې کوي نو ان اشتبه علیه لم یشاور که فیصلې په وخت کې ورته خبره لږه ګرانه شي نو چا سره مشوره نه کوي ځکه چې هلته پکې نشه یي که نه هلته خو نشه ماتېږي چې یاره جي بل چا نه تپوس وکړم چې لکه دا فیصله خو دا خو چا نه پکې تپوس وکړم. کله کله په بعضې خیال تاسو ګورئ خبره یاره جي په دې کې ستاسو څه رایه ده تاسو په دې کې څه وایئ نو ستا دا رایه پکې دومره ډېره غټ شیطان داسې پکې رایه لرې. کله کله به مونږ د دیني مسلې تپوس وکړي یاره جي په دې کې ستاسو څه رایه ده نو زه ورته کله کله وایم ستا رایه پکې نشته ته پکې خپله رایه هم لرې ته هم دومره شی چې ته پکې رایه لرې. مونږ خو دا دی د ټول عمر نه د ماشومانو نه لګیا یو پکې کله کله چې خپل رایه وایو نو یېرېږو چې څوک به ښه کلکه مطالعه پکې نه کړي او سوچ هم غور هم نه کړی نو ویلی نه شو ا دی به شرمېږي په دې چې یاره جي تپوس کوم په دې لفظ شرمېږي تپوس کوم ځان پوهوم. نو دا دی دی ان اشتبه علیه که خبره به ګډه وړه شوه او ته پته نه لګېده چې څه به کېږي دا مسلې به فیصله څنګه وي نو لم یشاور بیا چا سره حالانکه پکاره اهل علم سره مشوره وکړه ځان نه پوهه وګوره هغه سره مشوره وکړه نو غلطه فیصله وکړي چې غلطه فیصله وکړي نو هم خلک غرب کړي د که دا به فیصله کې په قلم کې خو زور دی د تړل پرانستل کوي نو کله به یو ګناهګار هغه به هغه څنګه و هغه کوم سیم و هغه څه شی چې وایي منظور نامنظور وایي منظور نامنظور وایي هغه ته به منظور نامنظور به به بیچاره موږ څه منظور نامنظور به ها تیمورلنګ نو دا بل د دې پنجاب د دغه د پنجاب ته یو سیکو هغه انګریزانو په رنجیت سنگ نو رنجیت سنگ د کشمیر والا بهرحال یو سنگ خو ما نه اوسېر نو هغه به دا وي دا فایلونه به راوړه که نه نو هغه فایلونه به په غټ میز و په هغې به تقسیم کړو نیم دې خوا کېده نیم دې خوا کېده نو هغه دې خوا دا منظور او دې خوا نامنظور نو کله به غلم به باته ولېږه او سم به وي چې د ما باندې هغه به یې نه ده نامنظور نو هغه روغ به یې جېته دا هم د راونور پلار حاجي وان اصاب بطره او که حق ته ورسېږي او فیصله ټیک کړي نو بطره بیا په جامو کې نه ځي بچاره د جامو نه وځي تکبر کوي غرور کوي نشه داسې فیصله مې وکړه دا نه شي کولی داسې فیصله مې وکړه د خدای شکر ادا کړه الله تعالی د صحیح فیصلې توفیق درکړو نو په دې کې تکبر ته او نشې ته او غرور ته او دې ته پکې کوم حاجت الله تعالی شکر نه ادا کوي دا بد سړی وان غضبا او که چېرته چاته مدعي مدعلی چې ته غلطه خبره وکړي او ته غوسه شي نو عنف نه بیا پرې ظلم کوي بیا خلک رټي خلکو ته کنځل کوي بیا د خپل اختیاراتو نه ناجایز فایده اخلي نو دا مدعي مدعلی دی یا به څنګه راغلي د کوم ځای نه به راغلي چې ته پیسې به یې قرض کړي په لاره به ورته څومره تکلیف رسېدلی په لاره به پولیسو څومره ټیل ناټیل کړي چا به ته څومره رشوتونه اخېستي څومره به چا پازار کړي به وکیل به ته څومره پیسې اخېستي څه دروغ رښتیا به پې چا ویلي او دته چې مخامخ شي نو هغه غریبانان ظاهره خبره ده چې نو عنفه نو دی هغې ته بد ردې وایي دی پهې ظلم کوي پهې زیاتۍ کوي. دویمه خبره په دې حدیث کې بله وکاتب السوء کالعامل به او دروغ او ګناه لیکونکی داسې دی لکه سړی چې پې عمل کوي دا ریډران لیکل کوي غلطې فیصلې کله کله ورته املا یو ډکټیشن یو شان دي دی پکې خپله خبره وزمړه څوک یې تپوس کوي نو په هغه الفاظو کې هیر پیر داسې وکړي دا ارجنویسان دا نور دا فیصلې لیکونکي دي وایي نه مړه لیکلي په دې کې څه دي دا خو زما ګناه ونه کړه نو وکاتب السوء کالعامل به ګناه لیکونکی داسې دی لکه سړی چې په ګناه عمل کوي دا څه وایي چې زه به درنه بچ یم نو ته هم داسې ګناهګار یې دا د عدالتونو متعلق دا خبر شو. بل حدیث دی چې په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شر الناس منزلة یوم القیامت
بدترین په انسانانو کې د مقام او د مرتبه په لحاظ باندې د قیامت په ورځ چې ډېر بد ځای به د قیامت په ورځ په ډېر بد ځای کې به ناست وي ډېر بد حالت به وي نو دا به څوک دا به هغه څوک من یخاف لسانه او یخاف شره چې د هغه د ژبې نه خلک یېرېږي یاره وایي څه بې عزته کول یاره جي دا به څه ټول دا په انځامونه بیا لګوي بیا به د څوک بچ کوي د شر نه به څوک بچ کوي د سترګو نه که بد راغی نو دا به د پرېدونه پړپړه ولیکي او بیا به داسې اف آی آر به در باندې کټ کړي چې بیا به د سپریم کورټ نه پوره څوک د بچ کولو نه داسې الزام به در باندې ولګوي چې بیا به ځان نه شي پاکولی نو دا که سړی وي او که ښځه دا که خپلي او که پردی دا که لوی او که وړوکی دا څوک خو چې سړی د هغه د شر د وجې نه بدتر او بل حدیث کې چې دا راغلی چې خلک یې قدر کوي ویکرم الرجل مخافة شره او کله کله به د سړي عزت د دې د وجې نه کېږي چې یاره که عزت یې نه کوو نو بیا به عزته کېږو نو دومره د عزت سړی نه دی خو سلام ورسره ځکه کوو دومره د عزت سړی نه دی خو احترام ورسره ځکه کوو خاموش چې ځکه پاتې کېږو چې هغه خو شرمول کوي دا خو بې عزته کول کوي نو ټیک ده په دنیا کې خو به خلک قدر وکړي خلک ورته غټ سړی وي خو د خدای په نوم د ټول نه ورپورته سړی وي د خدای په نوم د ټول نه لاندې سړی وي نو دا د اسلام د تهذیب سره تعلق لرونکي خبرې په مختلفو موضوعاتو د درې څلور حدیث ما درته وي الله دې مال او تاسو له توفیق راکړي